د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د افغان حکومت پر پایښت د مرستو اغیز څیړو. له نړیوالو مرستو پرته افغان حکومت دوام نشي کولی. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو له ریوټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړیوالو ملکي او نظامي مرستو ته اړتیا لري. خو اصلي بحث دا ده چې د نړیوالو مرستو برخه کې اصلي ویره او اندېښنه څه ده؟ دغه راز ولې په داسې مهال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح ده د مرستو په برخه کې څرګندونه کیږي؟ دغه راز آیا د نړیوالو مرستې په افغانستان کې په پوځي شتون پسې مشروطې دي؟ دغه موضوعات په نن کې څیړو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. په سټوډیو کې راسره سیاسي شنونکی عزیز ستانکزی او سیاسي او امنیتي شنونکی جنرال کامیاب معمار میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. او ستانکزی صاحب د بحث له تاسو راپیل کوم. نړیوالې مرستې سره له دې چې په دې کې شک نشته چې افغانستان سره مرستې کیږي او د دې مرستو نه پرته حکومت له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو آیا پایښت هم په مرستو دی؟ ما د جان سابکو هغه څه نظریات چې وو د سیګار د ادارې مشر د افغانستان په مورد کې ما واورېدل. افغانستان دولت همدغه اوس هم مخصوصا نظامي څانګې د حکومت د په خارجي مرستو باندې ولاړه ده. امریکایان زیاتره په دې کې ونډه اخلي. موږ لا تر اوسه نه یو توانېدلي چې خپل عایدات په سمه توګه راټول کړو او خودکفا سو او نظامیان زموږ هر ولایت چې تاسې وګورئ اکثرا هغسې والیان مقرر دي یا قمندانان د امنیې چې دي هغوی د ضوابطو په هغه اساس مقرر دي. هغه عواید نه راټولیږي، اکثرا عیف ومیل کېږي که د ګردیز نه تر خوست تر مزاره تر نیمروز او تر فراه دا ټول وګورئ دا نه راځي. مثلا بادام د ممپلي د بادام په ځای هغې کېږي هلته تعرفه ورکول کېږي. رابسو په دې کې چې د افغانستان ټوله دغه کشاله چې ده دا فعلا د پروژې په صفت دلته ده. هر کله چې دغه کشاله یا دغه غمیزه له پروژې نه پروسې ته راواوړي زه په دې یقین لرم چې صلح به ډېره زر دلته ایجاد سي او د دې صلح کلي د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده. بدبختانه چې پاکستان لا تر اوسه هم او البته ایران سره لا تر اوسه هم د افغانستان په چارو کې بې شرمانه لاسوهنې کوي. یعنې اصلي ویره که راته ووایي ستانکزی صاحب چې څه ده چې جان سوبکو په دغسې یو محل کې دا موضوع مطرح کوي چې د سولې بهیر روان دی. تاسو وایي چې دغه نظامي اړخ د افغانستان خو تقریبا تر 90% پورې په نړیوالو مرستو باندې ولاړ دی. ولې دا خبره وشي چې که چیرې نړیوالې مرستې نه وي نو افغان حکومت نشته؟ دوی همیشه دا خبره کوي دا د امریکې د حکومت یا دولت دریز نه ده، دا د دوی د یوې ادارې پیشبیني ده. دوی دا پیشبیني کوي که چیرې د افغانستان کشاله حل نسي او یا که حل هم سي د موږ ده دوی مجبور دي چې د افغانانو سره مرستې وکړي. که دوی مرستې ونه کړي تاسې باور وکړئ چې اروپا او امریکا بیا د افغانستان نه هغه وي متضرره وي. روس و چین و پاکستان و ایران خو زه په دې یقین لرم که دې چېرته دوی لاسوهنې وکړي دوی پردي خپل مزدوران چې اوس هم په افغانستان کې وجود لري دوی نور هم وهڅوي چې دولت تخریب کړي د میډیا د لارې د بیرون نه او خپله بعضې میډیاوې دلته دولت تخریب کړي. دوی به آخر و آخر خپله دوی هم دغه ړستونې به یې سوځي. مجبور دي چې افغانستان دپاره لار د حل پیدا کړي او کومکونه وکړي. یعنې داسې ویره شته چې دغه مرستې به یا کمې شوي خو دي یا به بندیږي او یا نړیوالو کې دغسې یوه اراده وي چې نور افغانستان سره هغسې مرستې لکه څنګه چې په تېرو 20 کلونو کې کېدي نور باید ونه شي. دا ممکنه نه ده، دا خو نه بندیږي. اما دوی باید کوشش وکړي چې دغه پروژه په پروسې تبدیل کړي او افغانیزه یې کړي. مګر په دواړو صورتو کې مرستې دوی نه بندوي. دوی دلته قربانیان یې ورکړي، دوی دلته کومکونه افغانانو سره کړي. دوی لا تر اوسه هم دوی په دې کې غیر له دې نه که دوی مرستې بندې کړي د افغانستان داسې یوه نقطه کې قرار لري یعنی د سوق الجیشي له لحاظه چې دا به ډېر تاوانونه هغه مملکتونو ته چې دغه 20 کلو کې مرسته کوي او بندي هغوی ته به زیاتره ورسېږي. زه په دې ګمان یم چې اوله خو به دغه پروسه چې اوس دغه پروژه چې ده مخې ته اچول سوې ده د مسکو او د ترکیې نه به یو څه لاسته راوړنې لري وي پکې. اما تعصف دلته ده چې په دې دواړو ناستو کې د افغانستان د خلکو استازي نسته. دا د پردیو مملکتونو استازي دي یو تعداد چې په دې همیشه مسکو ته هم تللي
ترکیې ته به مو ځي، دلته به هم ناستې ولاړې کوي او دغه خلک داسې حکومت هم تخریبوي. دا څنګه کېدای شي چې دلته به حکومت تخریبوي، هلته به دوی مسکو ته رواني، هلته به دوی ترکیې ته رواني؟ نه، باید په دې کې خپل دغه لوری امریکایان مثبت او د پاکستان باندې فشار راوستل او پاکستان دې ته هڅول تر هغو په طالبانو باندې جدي فشار راولي چې هغوی هغه څه غوښتنې سرې په شای کړي. اما افغان دولت هم باید لږ څه چې ډېر هغه غوښتنې لري هغه باید لږ کمې کړي. غیر د دې نه دا د صلح موضوع زه فکر نه کوم. راګرځم تاسو سره په دې مورد باندې چې که څه هم سیګار د امریکا د سیګار څرګندونې یا د سیګار د مشر څرګندونې د امریکا د حکومت رسمي دریځ نه دی چې هغوی اعلان کړی وي، خو څه پیغام رسوي خلکو ته؟ مثلا د مرستو په برخه کې تاسو سره بیرته راګرځم ستانکزی صاحب، معمار صاحب، په نظامي برخو باندې هم د مرستو مسله شته. ته وایي 98% دغه زموږ نظامي اړخ په نړیوالو مرستو باندې ولاړ دی، په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو په اساس باندې. ولې امریکا په داسې حال کې چې خپل نظامي حضور د کمولو خبره کوي، طالبانو سره تعهد کړی دی چې په می میاشت کې خپل نظامي حضور پای ته رسوي په افغانستان کې، خو دلته د مرستو خبره کوي، که چېرې مرستې در سره ونه کړو حکومت به نه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام تاسو ته او هغه کسانو ته چې موږ ویني او د زړورو مسلکو او هغو سرتېرو افسرانو ته چې د وطن د دفاع په لومړۍ کرښه کې پراته دي. زه فکر کوم چې اصلا د امریکا کوم دریځ چې دغه اوس دی او د دوی د مرستو خصوصا په نظامي ډګر کې یوه خبره خو زه باورمند نه یم چې امریکایان ووځي، دا دی یوه، ما همیشه دا خبره کړې. دویمه خبره د دوی مرستې بې شکه چې په اوسني شرایطو کې به خپل تاثیرات به ولري، ځکه چې زموږ په شته حکومتونو کې چې متاسفانه په دې 20 کلو کې په واک کې دي، دوی موږ همیشه یا موږ د نور امنیتي شنونکي یا نور هغه کسان چې هغه مسؤلیت احساسوي، موږ په بار بار چغې وهلې چې دغو امکاناتو نه استفاده وشي، نظامونه به وي، حکومتونه به نه وي، مشران به نه وي، مثلا دا وطن به وي. زموږ په ګاونډ کې چې موږ کوم بدبخته ګاونډیان لرو دا به وي، دا به نه کوچېږي. دې ځینې د دې لپاره د دغو مرستو نه متاسفانه چې موږ استفاده په نظامي ډګر کې ونه شوی کولی، په نورو به ستانکزی صاحب بحث وکوله، د نظامي اړخ به یې زه وایم چې که موږ چېرته کولی شوی چې دغه خپل امنیتي سکتور موږ په ټکنالوژۍ یعنې په هغو وسایطو تجهیز کړی وی، نو یا تاسو یقین وکړئ چې که احیانا امریکایانو په وتلو مسله به هم وی، بیا به هم موږ تشویش نه وی لرلی. تاسو وګورئ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر صاحب پرون په خپله مصاحبه کې وویل چې د دوی وتل موږ ته د تشویش ور دی. دا زه فکر کوم چې دا به درسته خبره نه دی وزیر لپاره یا موږ په مجموع کې دغه حکومت لپاره موږ باید د خپل امکاناتو نه استفاده کړې وای، بیا هم پر هغو کسانو باندې اعتماد نه وای شوی لکه چې دغه دوی ټول د ګاونډیانو یا د پردي ملکونو پر جواسیسو موږ اعتبار کړی دی. موږ همیشه رشوتونه د قدرت رشوتونه ورکړي دي، امنیتي سکتور ته چا پام نه دی کړی. دا هغه امنیتي سکتور چې د شهید نجیب الله په وخت کې تاسو باور وکړئ په منطقه او حتی په آسیا کې موږ دغسې غیر له چین او هند بعضو نه موږ داسې نور قوت نه وو، ولې هغه هم دغه کسانو دړې وړې کړې. نن بیا هم زه تاسف په دې کوم چې که د امریکا خارجي نسخه راځي او دوی بیا هم رابلل کېږي، هغه کسان چې دا وطن یې وران کړی، د هغو کسانو په وجه چې په دې وطن کې بدبختۍ راغلي، ناامنۍ راغلي دي، دوی بیا هم بلل کېږي، دوی بیا هم په نسخو کې شامل دي. زه فکر کوم چې که دغسې حالت رواني موږ ښې خواته روان نه یو، ولې په نظامي ډګر کې یو شی دی چې افغانان پیدایشي ټول قهرمانان دي زما په نظر، خصوصا د وطن په دفاع کې، خصوصا د ازادۍ په مورد کې، خصوصا په دې کې چې د وطن په ساتنې په مسله کې که چېرته موږ ډېر شی هم ونه لرو بیا هم تاسو یقین وکړئ چې د وطن نه به دفاع یعنې تاسو فکر کوئ چې که چېرې نړیوالې مرستې بندې شي په همغه ورځ حکومت سقوط ده؟ نه خیر، ګورې زه دې خبرې سره بالکل موافق نه یم. ما دغه اوس ویل چې زموږ مدافعین چې دغه اوس په دغه وسلو باندې چې دوی په ډېره پیشرفته وسایل موږ نه لرو، وسلې نه لرو، متاسفانه حتی زموږ هوایي صنف ډېر ضعیف دی. د منطقې یا د ګاونډیانو د هیوادونو په مناسبت په اساس یا په برابري سره موږ نه لرو. ولې دلته یو شی چې دا هغه یو تعهد دی. ما همیشه په ولسمشر او په حکومت باندې غږ کړی دی چې
چې راځئ پر هغو کسانو نور باور وکړئ چې هغه په وطن کې امتحان ورکړي دي. تاسو یو نظامی شورا تاسو باید جوړه کړئ چې نه دا چې په امنیتي سکتورونو کې ملکی کسان دغه اوس مشورې ورکوي ناز دي. زه یو موضوع جنرال صاحب پرون موږ په ورته یو موضوع باندې داسې بحث وکړو. موږ سره په بحث کې جنرال صاحب ظاهر عظیمي چې په ملي دفاع وزارت کې د کار تجربه لري او هغلته یې ډېر وخت کار کړی دی. دغه یوه خبره دا وه چې دا زموږ نظامي نهادونه چې جوړ شوي دي په نړیوالو مرستو باندې او یا اوس هم په نړیوالو مرستو باندې چلیږي، همدغه امنیتي یا دفاعي نهادونه یوازې د دغې جغرافي د ساتلو لپاره جوړ شوي دي. که چیرې موږ باندې کوم بهرنی لخوا کوم حمله کېږي دا زموږ اردو د دې جوابګونه دی یا زموږ دغه امنیتي نهادونه د دې جوابګونه دي. سره له چې میلیاردونه مرستې راغلې دلته مصرف شو، اوس هم په جنیوا کنفرانس کې تاسو ولیده او په نورو نړیوالو کنفرانسونو کې تاسو د هغه نظامي تعهد ولیده چې له افغانستان سره شوی ده او دا مرستې راځي. یعنې دغه خبره فکر نه کوي چې صدقه وي چې که چیرې زموږ دغه امنیتي نهادونه وي او په دوی باندې دغه مرسته کته شي، دوی نشي کولی چې د خپل حکومت دفاع وکړي. یوه مسله جناب شاکر صاحب داسې ده چې که چېرته موږ ونه غواړو ځان داسې پسیف کړو، داسې حالت ته ورولو چې نه خپله زمینه مساعد کړو، لکه دا بعضې پوستې چې تسلیمیږي یا مثلا د امنیتي ارګانونو په راس کې په مدیریت کې د هغو کسانو شتون چې دوی مسلکي نه دي، دوی تعهد نه لري، اکثرا مثلا فرمایشي مقرر شوي دي او دوی د مسلک نه خبر نه دي، دوی د وطن سره دغه اوس هم زه په مسؤلیت دا خبره کوم چې ډېر کسان شته چې په مدیریتي بخشونو کې خصوصا د امنیتي سکتور دوی تاسو ما پرون یو راپورتاژ ولیدله په ټلونیوز کې یو قومندان صاحب د قلوردو په سویه باندې هغه وایي چې موږ دغه فلانۍ ولسوالۍ چې سقوط شوی دی که هر وخت وغواړي نیوی شو. دلته یو سوال دا دی چې ولې دا سقوط شو؟ دغه تلفات د دغه جبرانول د دغه ځوابګوینه تاسو مسؤلیت لرئ که نه لرئ؟ چې ولې نه غواړئ ولې نه غواړئ؟ آیا مکافات او مجازات دلته شته که نشته؟ زه راځم په دې باندې چې که چېرته موږ دغه شته امنیتي ځواکونه تر ښه مدیریت لاندې ورکو او پر میکانیزمونو کار وکړو، د دوی پر روحیه ورکولو، پر مورال ورکولو، په مسلکي کولو باندې دغه اوس هم کارګو لرې نه دی. تاسو وګورئ چې یو وطني احساس یوه خبره په تاریخ کې لرو. ګوره یو ملالۍ راپورته سوله، مات شوي لښکر یې بیرته رامنسجم کړل، د دښمن په انګریز په مقابل کې وجنګېدل. ولې دغه مسله امنیتي ځواکونه چې امتحان شوي دي ولې بدبختانه چې ما هر وخت ویلي چې د دوی په هر سرباز په وژنه زه ډېر خفه کېږم په دې چې افسوس چې دغسې مدیرانو په لاس کې دي چې هغوی نشي اداره کولی، حتی هغه پوستې افرازولی نشي، حتی په جغرافیوي لحاظ باندې دوی وارد نه دي. ولې یوه خبره چې دقیقه ده هغه دا ده مشکلات به ډیر وي. که چېرته موجوده حکومت یوې مشورتي نظامی شورا راټول کړي، را جوړ کړي چې هغوی د تیرو دورو نه تجربات لري، حتی په کور کې وي. ما همیشه ویلی ډېر داسې نظامیان لرو چې هغه پیسې نه غواړي، هغه امتیاز نه غواړي، ولې دا وطن د هغې هم د وطن په مقابل کې مسؤلیت لري. که د دغو میکانیزمونو باندې دوی کار وکړي، زه امیدوارم چې موږ د وطن نه په هر حالت کې ولو که خارجیان یې کني دفاع وکړو، او که چېرته د دوی کومکونه وي که نه وي موږ 100,000 معاش نه اخلو، په 15,000 به ګزاره کوو. ډېر بیرته راګرځم تاسو ته. ستانکزی صاحب څه پیغام رسوي جانسب کو یا دغه امریکایي اداره چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې څاري یا د امریکا مرستې څاري؟ دا یو په ذهني تور باندې د دوی دغه پیغام دا ده چې دغه مسله چې اوس مخې ته لوېدلې دا باید سرعت پیدا کړي. د افغانستان د غمیزې ته باید د پای ټکی ورکړل شي، با وجود دې چې ما ویلې چې پروژه ده هغسې چې امریکا غواړي همغسې د پای ټکی باید کېښودل شي. تر اوسه پورې امریکایانو د افغانستان د هغه خلکو نه چې سوچه خلک دي د افغانستان یا دوی استفاده نه ده کړې په دې موضوع کې. هغه یو شمېر کسان چې د بند نام نهاد جرګې نه را په دې خوا په قدرت او په قدرت دي او هم جرګه ماران دوی دي، هم پردیو هیوادونو ته ځي، هم په داخل کې نظام تخریبوي او بیا هم ځي د افغانستان د سولې د پروسې په مجلسو کې ګډون کوي سره. تاسو ټول پېژنئ 1 2 3 4 5 ایکس وای زیډ دا کسان شته دلته، اوس هم دغه د روسیې ته ټول روان دي. اما د افغانستان هغه خلک د افغان حکومت په نمایندګي روان دي. بله یو تعداد خلک د افغانستان په نمایندګي روان دي. فکر نه کوم دا د حکومت همدغه کسان دي، همدغه مدیران دي. دا د حکومت کمزورتیا ورښیي. با وجود دې زه دغه حکومت همیشه پلوي کوم، ځکه دغه حکومت د موږ لپاره جوړ شوی، موږ رایه ورکړې که لاسو د کشلو. اما باید مخور کسان، هغه کسان چې
خپل زامن له لاسه ورکړي، کورونه یې وران سوي، عملا په دغه اور باندې ناز دي. ولې دوی نه ورلېږي چې زموږ د مسلې حل د دې قضیې په شورا د صلح کې به هم دا کسان وي، په میټینګونو کې به هم دا تګ و راتګ کې به هم دا کسان وي، او رسنۍ به هم د دغو کسانو په لاس کې، او حکومت به هم دوی تخریبوي، او بیا به حکومت له دوی نه استفاده کوي. دا غلطه خبر ده. همدا داسې موضوع نه حل کېږي. بله خبره دا ده چې د قسم زموږ د موضوع سره ډېر اړخ نه لګوي، خو که چېرې دغسې خبره چې تاسو وایي چې دا خلک ځي هلته د کشالۍ د حل لپاره، نو د چا په نمایندګي ځي؟ که د حکومت په نمایندګي هم ځي، حکومت باید داسې کسان غوره کړي چې هغه باندې د افغانستان دغه مسله حل سي. اما ډېر یو تعداد کسان دي چې دوی په پاکستان او په ایران پورې تړلي دي، دوی په دې مسایلو کې اخته دي. اما سوچه افغانان چې په هیڅ هېواد پورې نه دي تړلي، په داخل د افغانستان کې وجود لري یا په خارج د افغانستان کې، هغوی نه چا پوښتنه کړې، نه چا راغوښتي، نه چا دلته د صلح په باره کې له هغوی نه معلومات اخیستي او یا نظر اخیستی. په هر صورت ښه، یو پوښتنه داسې هم کوم استانکزی صاحب چې هم دغسې نړیوالې غونډې را روانې دي، هم په افغانستان کې د نظامی حضور موضوع مطرح کیږي. پرون موږ دغسې یو موضوع بحث کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هغه اصلي شمېر چاته نه ده معلوم چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. پرون دغه موضوع مثلا نن یو امریکایي نهاد وایي چې که چېرې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې نه وي، دغه حکومت سره د نړیوالو مرستې نه وي، نو یوه ورځ هم دا حکومت دوام نشي کولی. دا فکر نه کوئ چې دغسې یو پیغام رسوي چې یا هغه طرحه چې ورکړل شوې ده ومنئ، که نه مرستې هم بندېږي او دلته به د عسکرو شمېره؟ زه به د یو پخواني خورضابط په حساب، شاید خورضابط به وم یا بر شوم، پخوانیو نظامونو کې یو څو ورځې مې کار کړی ده. زه به داسې ته دا ووایم چې د پخوانیو نظامونو د عسکري هغه میتود نه د موږ اوسنی ډېر ښه میتود ده، ښه قوي، بارزښته، اوسنۍ تکنالوژي سره برابر. تاسې د موږ د قطعات وګورئ، تاسې د موږ دغه مفرزه قطعات، دا نور تاسې وګورئ، د عملیاتونو چې 01 و 02 دي عملیاتونه چې کوي، تاسې دغه نور هغه وګورئ، د نظامي یو تعداد چې اوس نوي سره دوی ځان په اصطلاح ساز و برگ ځان ته ورکوي، د کومندویي هغه څه کوي سره، عملیات څه کوي سره، دې ته تاسې وګورئ. دې په پرتله هغه پخواني جنګو ته وګورئ، اوسنۍ جنګو ته وګورئ. اوس جنګ د ټکنالوژي جنګ ده. اوس جنګ چې د موږ له پوستو سره، له قطعاتو سره، نظامیانو سره کېږي، هغه ډېر مهارت لري، هغه اسلحه ډېره قوي او ډېره ښه اسلحه ده د اوسني شرایطو سره. اما بیا هم تاسې وګورئ چې د موږ نظامي قوتونو هر چیرته سرښندنې کړي، دوی د مخالفینو ته شکست ورکړی. حتی یو ولسوالي که وګورئ د مخالفینو په لاس کې نه د ولایت خلاصه کوي. اما یو شی داسې کومک بلې موږ سره باید وسي. د موږ حکومت نه توانېدلی سوی چې په دغه وخت کې چې پس د کرزي صاحب نه را په دې خوا چې دغه حکومت د ډاکټر صاحب غني په لاس کې ده، او نه توانېدلی سوی چې هغه پخوانۍ خلاوې ډکې کړي، او نه توانېدلی سوی چې دغه عواید راټول کړي. باور لرئ چې که مرسته قطع شي حکومت نشته؟ حکومت نه، داسې نه ده چې مرسته دا ګواښ داسې کېږي، د ذهنیتونه خرابوي. او د امریکایان اوس هم د موږ په جنګونو کې سهم نه لري. زموږ ټول افغان اردو داسې جنګیږي. اما یو څه حکومت ته پکار دي چې عواید په صحیح توګه باید راټول کړي. د موږ که دغه داخل نه او دغه سرحداتو نه، سرحدي ولایتو نه په صحیح صورت باندې د موږ عواید راټول سي، زه فکر کوم چې د نظامي له اړخه به موږ خودکفا واوسو. دا بدون د مبالغې وایم. اما بدبختي دلته ده چې ټول روابط په کار اچول سوي، ضوابط نسته. هغه کسان چې په وزارت مالیې کې له هغې طریق نه ګمرکاتو ته معرفي کېږي، په ښارواليګانو کې داسې عواید باید راټول کړي، نور عوایدي ادارات چې دي دې کې اکثرا هغسې کسان ګمارل سوي چې واسطه دي او د وسیلې او د واسطې او د روابطو په اساس. موږ په نړیوالو مرستو باندې تر دې حده متکي کړي یو چې که کته شي نو خطر د دې شته چې بیا موږ حکومت ونه لرو. موږ یې بدنامه کړي یو، حتی موږ یې بدنامه کړي یو. نه، دومره خطر نشته که دا نظام، که دې نظام ته څوک کومک هم ونه کړي،
اتازان په دې عواید که سم راټول کړي ساتي سي اما کومک سته د سند استودیو کومکونه قد کې تر 2030 پورې دوی ویلي چې موږ کومک تاسو سره کوو دا غیر ممکنه ده اما د سیګار د خبرو په هغه تاسو ته وایم په تعقیب تاسو دا وایم چې هغه د ذهنیتونو لپاره دا خبر کړي د دې لپاره دغه موضوع حل سي او فشار راسي هم په دولت هم تاسو دغه لیک وګورئ د وزارت خارجه دغه لیک سره غلي دا په دې راغلی چې فشار ورکړي دولت ته یا طالبانو خواته او فشار ورکړي بس په نتیجه کې بیرته ستاره ګرځم معمار صاحب سخت نه ده چې 10 کاله وروسته په افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو د مرستې نه وروسته هم دا خبره مطرح شي چې کچېرې مرسته بنده شوه بیا به حکومت نه وي دې کې کوشش نشته چې افغانستان ته په میلیارډونو ډالره مرسته راغلی حتی یو تحلیل یا یو اټکل دا دی چې افغانستان سره دومره مرستې وشوي چې لکه د دویم نړیوال جنګ نه وروسته له اروپایي هیوادونو سره شوې وي چې اروپا پرې جوړه شوه ولې افغانستان 10 کاله وروسته افغانستان ته ویل کېږي که مرسته در باندې بنده شي نو حکومت به ونه لري زه فکر کوم چې اصلا بینالمللي ټولنه په راس کې امریکا متحده ایالاتو پر راتګ سره د کومې ستراتیژي سره چې راغلي وو دا صرف د هغو موخو لپاره راغلي وو افغانستان ته په دې دلته نو راغلی چې دوی په ښه حکومتولۍ باندې سرمایه ګزاري وکړي چې متاسفانه ویم نه کړله غیر له هغې نه تاسې وګورئ دغه میلیاردو روپو باندې هېڅوک سترګې نشي پټولی هم بیا خبره دلته داخل ته راځي چې په دغه فساد شتون چې موږ همیشه ویلی دی حتی په امنیتي ځواکونو کې حتی په ټولو کې که چېرته دغه حکومتونه یوازې په دغه نور برخې لا پرېږده دغه یو فساد برخه کې دوی جدي مبارزه کړې وای زه فکر کوم چې اوس به دې خبرې ته نه رارسېده چې داسې خطونه راشي او په اصطلاح دا ټول فشار دی زه یې فشار بولم مثلا د سیګار د مشر خبره یا مثلا تاسې وګورئ د امریکا د استازي چې دلته اکثرا راځي ګوره جنګونه نور هم شدت پیدا کوي جنګونه خو جریان لري ولې بیا هم پیدا کېږي دا په دې خاطر باندې چې حکومت ته یو څه فشار وکړي ولې متاسفانه چې دغه حکومت هم خپله کورنۍ دنده ترسره کړی نه دی هغه چې شاید باید ستاسو د دواړو په څرګندونو کې یو ټکی دا دی چې دا حکومت دومره په نړیوالو مرستو ولاړ نه دی چې که چیرې مرسته قطع شي نو حکومت به نه وي همداسې ده که نه ستاسو دواړو څرګندونه هم دا ده ولې ستاسو به یاد وي چې دا وړاندې ولسمشر غني وویلی چې که چیرې دلته امریکایان نه وي دلته بهرني ځواکونه نه وي زما حکومت یوه ورځ هم دوام نشي کولی خپله د ولسمشر تایید یا د ولسمشر اقرار هم همدغسې دی ښه زه د ولسمشر په خبرو کې نه غواړم چې ډېر بحث وکړم ولې یوه شی شته چې دلته په دې وطن کې امنیتي ځواکونه زما منظور دی امنیتي ځواکونه لکه په نورو ملکونو کې چې وظیفه لري د خپلې جغرافیې د دفاع لپاره زه فکر کوم چې د دې وخت را رسېدلی دی چې دوی نور هم د هر وخت نه زیات ویښ شي هغو معاملو ته مثلا سر ټیټ نه کړي چې هغه زموږ د ملي ګټو په خلاف هغه معاملې ځي یا طور مثال داسې درته وایم چې اوس هم دغه مسؤلین باید کوشش وکړي چې دغه سکتور قوي کړي دغه سکتور تجهیز کې متاسفانه چې زما دوست ستانکزی صاحب په ډېرو شیانو وویل چې مثلا ډېر تجهیز شوي ولې واقعیت داسې نه دی دغه اوس هم ته پیشرفته امریکایي تیارې د خپلو ګاونډیانو په مقابل کې ته نه لرې حتی د ایران په د اردو په مقابل کې دغسې یو شی نه لرې در حاله کې چې امریکا بهترین شیان لري خرڅوي په دنیا کې خیر په هغه باندې بحث ډېر نه کوو یو شی چې دقیقه د هغه دا ده چې که امنیتي ځواکونه وغواړي ګورئ زه په دې تاکید کوم که امنیتي ځواکونه وغواړي د دغې جغرافیې نه د دغې دفاع نه ولو که یوه خارجي مرسته هم یوه روپۍ مو نشي دوی دفاع کولی شي بېشکه چې دوی به لابیګري کوي بېشکه دوی به خپل نور دوستان پیدا کوي په منطقه کې یا بېشکه چې به د دوی د همدغو دوستانو سره به یو څه مسایل روابط به بیرته رغي دوی سره به مسایلو باندې به خبرې کوي بحث به کوي ولې مهمه خبره ما لپاره دا ده چې حکومت هم باید د دغو فرصتونو استفاده کړې وای چې متاسفانه ډېر کم استفاده ډېره مننه او بس په همدې مسلې باندې سره جمعبندي کړو ستانکزی صاحب ډېر لنډو کې راته ووایه څه کول پکار دي یو خپله د فشار موضوع ده چې فشار ورکول کېږي افغان حکومت ته چې یا به مرسته در باندې بندېږي او یا به که چیرې نظامي حضور صفر کېږي نو حتی دغسې هم ویل کېږي چې دغه حکومت په لوی لاس طالبانو ته په لاس ورکول کېږي هغوی سقوط کوي دغه حکومت نو څه ډول لیوې آینده سره مخامخ یو آینده د امریکې او د پاکستان په لاس کې ده چې هغوی څه ډول غواړي د افغانستان په داخلي چارو کې د هغه هیوادونو چې مداخلې کوي لاسونه بند کړي او هغه کسان چې د دوی د خوا نه دلته روزل شوي دي هره ورځ تاسې وینئ رفت آمدونه پاکستان ته او دستورونه چې راوړي سره دغه باندې یو فشار راسي
مګم په داخل د حکومت کې په دغه سکتور د امنیتي کې تداخل د کاري موجود ده، دې ته باید خاتمه ورکړل سي. هغه کسان چې وړتیا د دې لري چې یو رهبري وکړي په یو ولایت کې، هغوی لاړ سي. اما باید ووایو داسې زموږ امنیتي ځواکونه په لوړ مورال سمبال دي او زموږ امنیتي ځواکونه په نوي تخنیک باندې هم سمبال دي. تاسې وینئ دغه تخنیک درسته سلا موږ درسته نه لرو، دا بیله موضوع ده. که افغانستان پیسې پیدا کوي او کیدای شي بیا اسلحه له نورو ممالکو نه واخلي او یا که چیرته صلح دلته منځته راځي، بیا موږ سره کومکونه هم کوي. ډېر هېوادونه دي زموږ پلویان د افغانستان چې هغوی بیا کومک باید ورسره وکړي. خو تر ټولو دا بهتره ده چې دغه پروګرام چې اوس شروع شوی دی د دوحې، چې د دوحې په تعقیب په مسکو کې دا پروګرام ده، بیا د هغې نه په ترکیه کې چې دا ټول یو له بله سره ربط لري. داسې نه ده چې موږ ووایو چې نه دوحه ناکامه شوه دلته دا پروګرام ده. اما کوشش باید وشي چې دغه پروژه چې مابیل مخکې دغه په پروسې بدله سي، دا نتیجه ورکوي. ځکه نتیجه ورکوي چې اوس دنیا نه غواړي او افغانستان په داسې یو نقطه د سوق الجیشي کې ده چې کیدای شي د دې نه چار اطراف ممالک خسارهمند شي، نو دوی ته ضرور ده چې باید دلته صلح راولي. جنرال صاحب که تاسو سره بحث په دې پوښتنه سره راټول کړم چې نیتونو باندې مو څه نظر دی، چې تاسو ګورئ لوی خو د امریکا له خوا ویل کېږي چې که چیرې نړیواله مرسته در باندې بند شي حکومت نشته یا نظامي پایښت هم نه لري. په افغانستان کې د ناټو او بهرنیو ځواکونو کوم تاسیسات چې موجود دي، کوم تجهیزات چې موجود دي، تقریبا تاسو ته په یاد دي څه موده وړاندې په دې باندې ډېر بحثونه هم وشول. ناټو او امریکایي ځواکونه خپل تاسیسات یا ورانوي او یا خپل تجهیزات له دې ځایه نه وړي پاکستان ته انتقالوي. نو نیت څنګه دی افغانستان ته خصوصا د مرستو په اړخ کې؟ ډېر لنډ که راته ووایي چې وخت زه فقط په 3 نقطو کې د ټول مسایل ته د خلاصه کوم. ګورئ د خارجیانو نیت داسې دی لکه د پردي کټ تر نیمو شپو، دوستي به هم همدغسې هر شی به وي. په دې چې دا د ګټو مسایل دي، د ګټو روابط دي، د ګټو جنګ دی، د ګټو سوله دی، د ګټو ارتباطات دی. که چېرته افغان حکومت غواړي چې سر د دې نسخو نه هم د دوامداره دغه نظام پاتې شي او دغه حاکمیت پاتې شي، فقط ډېر ساده 2 جملې دي. یوه دا چې اوس هم وخت تیر شوی نه دی، د امنیتي سکتور د واقعا قوي کړي، واقعا ښه مدیران ورکړي. دویمه خبره چې زه غواړم وکړم هغه دا دی چې خپل عواید د راټول کړو، موږ پر خپل بسیاینې باندې کار وکړو، ملت ته رښتیا ووایو او د ملت همکاري وغواړو. ډېره مننه. سیاسي او امنیتي شنونکی جنرال کامیاب معمار او سیاسي شنونکی عزیز ستانکزی و چې له نړیوالو مرستو پرته د افغان حکومت پر پایښت راسره غږېدل. بحث هم دومره و، تر بیا مو الله عمل شه.